أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم أو يقينا لغلي دي منغ دير شي رسولان إلى أمم أمتنتا قومنتا من قبلك مخكستان اي حضور صلى الله عليه وسلم فأخذناهم بالبأساء والضراء پس منگونی والدی خلق لرا بالبأساء پا اغی سختو د مال سرا پا تنگی د مالونو سرا والضراء او پا سختو د بدن سرا یعنی پا مختلف بیمارو سرا لعلهم يتضرعون دبار د دې چې دوی عاجزیو کی فلولا اذا جاءهم بأسنا پس ولنو دوی اذا جاءهم بأسنا هر کله چې راغلو دوی ته عذاب زمونږه هغه سختۍ زمونږ د طرفنا تضرعوا چې عاجزي کړې وې دوی ولكن قست قلوبهم لیکن سخشویو زړونه د دوی وزین لهم الشیطان او خیسته کړیو دوی ته شیطان ما هغه څه کانو یعملون چې دوی وکول فلما نسو پس هر کله چې هیر کړل دوی یا هر کله چې پرېښودل دوی ما هغس ذکرو به چې نصیحت بکولې کېدو دوی ته په هغې سره فتحنا علیهم ابواب کل شیء نو کولاو کړلې موږ په دوی باندې دروازې د هر څیز یعنی د سختۍ کې د امتحان نه بعد مو په د فراخۍ امتحان راوستلو حتی اذا فرحوا آن تردی چې دوی خوشحال شول دلته د فرح نه مراد هغه تکبر او مستی ده حتی اذا فرحوا آن تردی چې دوی تکبر وکړو دوی مستی وکړه بما په هغې نعمتونو په هغې څیزونو اوتو چې ورکړلی شوي دوی ته اخذناهم بغتتن نو پس منگونیول دوی لرناسافا فاذا هم مبلسون نو پس شل دوی نا امیده د هر خیرنا د هر طرفنا فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کټ کړلی شو هغه جرړې د قوم هغې ظلمو چې هغې ظلم کړی والحمد لله رب العالمین او تمام ثنا صفت تمام تعریفنا خاص الله لردی چې رب د مخلوقاتو دے قل ارأیتم تورته اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چې وخی ماتا یا خبر را کړی ماتا ان اخذ الله سمعكم وابصاركم که چرته واخلی الله تعالی غوږونه ستاسو یعنی هغه قوت د اوریدلو قوت سامعه ستاسو وابصاركم او سترګې ستاسو یعنی نظرونه هغه قوت باصره ستاسو وختم على قلوبكم او مهر ولګوي په زړونو ستاسو باندې من اله غیر الله نسوک دې معبود علاوه د الله نا یأتیکم به چې هغه به درکړي تاسو ته دې قوتونو لرا انظر کیف نصرف الآیات نظر وکا سوچ وکا چې سرنګي مونږه بار بار بیانو اړو راړو الآیات آیتون لرا یا غن خود قدرت خپل لرا
ثم هم يصدفون او بیا دوی اعراض کوي مخ اړوي. قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم ارأیتکم خبر را کړئ تاسو ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن که چرته راشي تاسو ته عذاب د الله بغتتن ناصافا او جهرتن یا ښکارا هل يهلك الا القوم الظالمون نو آیا هلاک بشي علاوه د قوم ظالمانو نه نور څوک؟ نو هیڅ یو عقلمند به ونه وایي چې نه نور څوک به هلاک شي بلکې وایي به چې ضرور ظالمان به صرف هلاکیږي. نو معنا اوس حاصله معنا دا شوه هل یهلکو نبه هلاکیږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان. وما نرسل المرسلین او منگ ندی لیگلی هغی رسولانو لرا پیغمبرانو لرا الا مبشرین و منذرین مگر زیر ورکون کی او یرون کی. فمن آمن و اصلح چاچ ایمان روڑو او اصلاح وکړه خپلا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پس نبوی پدوی باندې سیرا او نبدوی غمجن شي. والذین کذبوا بآیاتنا او هاغ کسان چې نسبت د دروغوی کړي دي آیاتونو زمونږ ته یمسهم العذاب وبرسیږي دوی ته عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې و دوی چې فسقي کولو. قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم لا اقول لکم زنوایم تاسو ته عندي خزائن الله چې دی زما سره خزانه د الله ولا اعلم الغیب او زن پویګم په غیب باندې یعنی ماته نشته د علم د غیبو. ولا اقول لكم او زنوایم تاسو ته انی ملکن چې بشک یم ز فرشتہ ان اتبعو زتابداری نکوم الا ما یوحى الی مگر د هغې چې وحی کولی کیږي ماتا. قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دے لن او بینا یعنی ندے برابر لن او سترگو والا بینا دا اعمى نمراد کافر دا بصیر نمراد مومن. ورتو آیا بالکل برابر ندے مومن او کافر. افلا تتفکرون آیا فکر نکوی تاسو سوچ نکوی تاسو.